ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا مولانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु हाज़िरीन गो स्तरो लोय उलमाए किरामो तुलबाए इज़ाम दीगर रफ़क़ाए कार द अल्लाह प दीन और द अल्लाह प कुरान मयन द अल्लाह बंदिगानो नन प तौफ़ीक़ द रब्बे कायनात स्तासु पदी कली और पदी मस्जिद की द ज़िल्ला सवात कबल द अलाक़े प 18 ज़िलहिज्जा सन 1441 हिजरी तासु पयो अज़ीम निस्बत चागा निस्बत आगा रिश्ता आगा तड़ुन आगा ताल्लुक़ द अल्लाह दे किताब द अल्लाह दे दीन द पारा द रज़ा द अल्लाह दा पदी दौर द फितनों की चिचापेरा सैलाब और तूफ़ान द फितनों दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाला खपल कोर ला द रातलू और खपल ला द नास्ती तौफ़ीक़ वर्की और द चा पज़ल की दर्द और तड़प और फ़िक्र द आहद की दाड़ीर लुई सआदत दे दाड़ीर लुई उचत कमाल दे दरब मेहरबान अज़ीमा मेहरबानी दा लुई एहसान दे चल्लाह दी उलमा रब्बानीन पर शक्ल की उम्मत ला तोहफ़ी वर्कड़ी दी और ददी पुज़ल की अल्लाह आगा दर्द पैदा करे दे कम दर्द चिद अंबियाए किरामो पुज़लुनु कियो और दिल अल्लाह आगा मिशन नसीब करे दे कम मिशन चिद अल्लाह दे पैगम्बरानो बो बगैर दस दुनियावी लालचना बगैर दस दुनियावी मफादातु द तलबना लिल्लाहियत प जज्बा मसरूफ़ अमल की मैदान अमल के और दागी यौ नमूना दादा बरादर मुकर्रम मौलवी नजीबुल्लाह साहिब पदी आलाका पदी मस्जिद की सुमरा मेहनत की सरददीना चिद नूर सबकुन बोझुम पिश दागा मेहनतुनु दा आसार दी इंसान
تندی د خوشحالی او نمایا ظاهر علامه ده. هر بنده خوشحاله دی تردی چې احساس راته د دې خبرې مو شو چې دا غرونه دا ونی دا بوټي ګټیم خوشحاله دي اور امید په درد رب کائنات کی لرم چې الله رب العالمین بم خوشحاله چې الله دا بندا د کم غرض د پاره پیدا کړي دي کم مقصد له پیدا کړي دي دا خپل مقصد او غرض او کار او پیجنی اور اغیتا ملاو الله خوشاله لیکن کله چې د خپل مقصد نه واوړي خپل نه واوړي فلشی الله خفقیږي کله چې د شیطان په جال کې انخلی الله ناراض کیږي خولو د پارا د دې بنده درای خولو د پارا راه راست دراوس پارا د مقصد دی یادولو د پارا کله قرآن دت چغه کی ای ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسو تا د خپل مقصد او غرضنا ولی غفلت شروع کړي دي رب کریم چې تعالی کرامت درک د کرامت یو لار درکړه د عزت یو مشنم درکا کی مبتلا شوی قرآن دی رائی خیا فحسبتم انما خلقنا لا ترجعون افحسبتم انما خلقناكم آیا ستاسو دا گمان دے دا زعم دے دا خیال دے دا وهم دے ستاسو دا سوچ دے چی ما بس بیکار محمل آسی روزیش پی سبا کولو لپیدا کری ہے دا دنیا پیدا کری ہے بغیر دا امرو نہیں نا بغیر دا مقصد غرض دا سکڑاو جدو جانا نا لقد خلقنا الانسان فی قد ایحسب الانسان ان یترک سدا دا خیال دا ہم دے چی دے محمل پر خو دے سی بی فائدی بگرزی دقسی زندگی بتی رئی خوراک سکاک بکی او شپی بسبا نانا بدون ما انسانا کڑی ما پیریان او انسانان بندیان ندی پیدا کړي مگر دید پارا چی دی بزما بندگی کئی زما عبادت کئی زما توحید منی ما بپی جنی زما حق بپی جنی لیون اے عارفون اللہ کریم فرمائی ما انسو جن دے پیدا کڑے انسانان پیریان من دی پیدا کڑی مگر دید پارا چی جنی
ما پیجنی زما حق پیجنی زکا عبادت د معرفت نه عبادت ګرځي خوا چې معرفت نہیں عادت وی عبادت نہیں عادت وی عبادت نہیں عبادت خو الا عبادت وی چې معرفت د معبود وی سمجھ میں آ رہی ہے بات علماء خشان سره پویږي په دې خبره حدیث احسان جبریل مانا عابد تا دوران عبادت مشاہدہ دا معبود نصیب شي عابد تا دوران عبادت مشاہدہ دا معبود نصیب شي دیتا احسان وی ان اللہ يحب المحسنین ان اللہ المحسنین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان احسان ان تعبد اللہ کأنک تراه دا درجہ دا کیفیت اور دا پاری دمرا کڑاو دمرا محنت دمرا جد و جہد خام خاوک فإنه یراکا توی مراقبہ اس کو قیسہ روانہ شوا حلقی جوڑے کے سترگی پٹی کے بجلے بندی کے ٹوپون ہوا ہے دا مراقبی دی دا مذاکری دی دا مجلس دے خفکی گئے مدیو بندیانم بریلیان شوال فتوو دا کابرین دیوبند دا مجلسون اجتماعی ذکر دا پارا دا ذکر بالجہر پشریک دا اکابرینو پا فتوو دا بدعت دے شریعت نا خلاف کار دا اس لیبل دا دیوبندیت لگی دلے دے اور آستانہ پرستی خانہ پرستی پرستی اکابر پرستی شخصیت پرستی شیخ پرستی دیر بوتان دی کم کم بدر تیادو دیر بوتان دی نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے دل و دماغ بت خانہ ہو تو کیا کیجئے دیوبندیت مشن دیوبندیت ستوئی مشن توحید و سنت توئی دیوبند کی شرک نو دیوبند شرک خلاف دیو تحریک نم دے دیوبندیان بیدتیان نو دیوبندیت تو خلاف دیو تحریک نم دے دیو انقلاب نم دے نند شرک بوجائے دا بدعات و کندوان دا دا دیوبندیانو سر لخکر گرزی دی داوی اکابرین دی زمانگا دا دیوبندیانو دا اکابرین انسان چلو آمد سر مطلب واپس راشی زما دی رور نظم وی او پدی نظم کی زما د شیوخ و نمونا غستل ما باندی او کیفیت تاریش عجیبہ خلق اچھے اچھے مر گئے کدو خدای سش ولا خکل خکل خلق سپین سپین کڑی خلق ربونا داسی درومی د دنیا نا دا خلق ایک دوے صحابوی سنت ہے بھول دیتا دیوبندیت سنت ہے پھول
बिदआत हैं कांटे, सुन्नत हैं फूल कांटे। हम फूलों को कांटों से जुदा करते रहेंगे। दादियों बंदी दादा अंबिया वारिसान दी, दादा अल्लाह वलियान दी, दादा दीन हक्का खादिमान और नौकरान दी। सुन्नत है बिदआत हैं कांटे, हम फूलों को यहीद मुराकबीवी फ़इन्नहु यराका। आला मर्तबा, आला दरजा, आला मनसब दक़ीदे च आबिदला दौरान इबादत मुशाहदा दखपल माबूद नसीब शी। हाँ अदना दादा च मुराकबो की मुराकबोई दयो लफ्ज़ ना की सोच कवलोता। देयो लफ्ज़ पमाना की सोच कवलोता देता मुराकबोई। तची अल्लाह तौलाड़ यौतवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। नुदा मेराज द मोमिन दे मोमिन ला पुया पकार दा ची दखपल रब सरा प बात की सखबरी शुरू दी। पुया पकार दा मकसद आम दे कुरान बाल्फाज दीगर नंजुरा कैफ मंगूरा अमल कवे मंगूरु चिता सुसंग अमल कवे। यो मकसद खास दे चागा द खवासु दे यनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु। वेद अल्लाह दे किताब आलिमानो, वेद अल्लाह दे दीन खादिमानो, गरज मकसद आगा बद अल्लाह द किताब और द अल्लाह द पैगाम बयान वली द अल्लाह बंदीगान होता दी उलमा दा गरज पे जंदले दे दा मिशन खपल करे दे बंदा द अल्लाह राउबलू प तरफ द अल्लाह। दलत जमा जमा खबरी नश्ता बयान नब जमा नमक की शिवी हर आलिम चिरागले दे अगबद अल्लाह द अल्लाह द रसूल खबर कड़ी कुरान और सुन्नत दावत वर कड़ी दानद चे जमा इज्जत के जमा कदर के माऊ पी जने जमा दरजो पी जने जमा मुक़ाम जमा हैसियत पी जने जमा हक पी जने ना ना अल्लाह पी जाने द अल्लाह कुरान तरा निजदेश है हक द अल्लाह पी जाने बंदगी द अल्लाह दा मिशन प मिशन खेस्ता मिशन दे दा मिशन मन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मन 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 पी जाने यो सीरी कना यो दड़े बिया यो मन भी दा मन खुडेर द्रू दा गदराना खलक लिखा मन दा अक़ी मन दे खैरुकुम मन
تعلم القرآن وعلمه دا غدران دی دا قیم من جاء بالحسنة فله خير اقی من دے من ثقلت موازینه فهو فی راضیا دا قی من دے الکیس من هو عمل لما بعد الموت من احسن قولا ممن دعا الى الله دے بھئی سوک دے خیستا پوینا کی آغا چانا چی خلق لارا بلنا کی خلق لا دعوت ور کی خلق رابلی اللہ پلا عبادت و بندگی دا اللہ پلا داغ مشن ہی دا دے داغ مقصد ہی دا دے داغ د جوان غرضم دا دے یا اللہ چی سمرا زندگی دا خیر والا سعادت والا را نصیب کے اللہم اجعل الحیات زیادت لنا فی خیر اے اللہ حیات چی سمرئی زندگی چی سمرئی د خیر والا یا اللہ شرنم بچ کا او خیر د اللہ کتاب توئی خیر د اللہ بندگے توئی خیر د اللہ د پیغمبر اطاعت الہ العالمین خیر را دیکھنا لوی خلق لوی کارونا لوی خبر لوی خیرونا دا سمامولی خلق ندی نبی علیہ السلام فرمائی لیو ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا خاص خلق دی دا کور بندگانو کے صدال دا کور خلق دیر نزدی وی دیر گران وی دیر محبوبان وی یو اہل دا اللہ دے یو اہل دا رسول اللہ دیزان اہل دا اللہ سوک دے اہلین من الناس الا ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدی خین بدا خوا دی لوڈ سپیکر نا دقا سی خوا دا دیر لوی بوچ شی بیا یو ځای نه دو ځای نه نو هر ځای دا مسالې زمون قسمت خراب نه دی خو ستاسو نیت خراب دی زره دې قایل نه یم بعضې خلک وي زمونږ داسې قسمت دی نه زمونږ ډېر ښه قسمت دی چې زمونږ په لاس کې قرآن د دې قایل نه چرت په نیت کی فطور دے دا ډیره مشکل دا روحانی عمل دے دی کی معمولی خلل هم ډیر لوی رکاوٹ جوڑے خلل جوڑی مشکل چې دا لږ وړو اہل دا بس اس کے اہل دا اللہ اللہ گران دا اللہ نزدیکان دا اللہ محبوبان بندگان دا سوک دی صحابہ عرض
अहलुल कुरान हम अहलुल्लाहि व खासतुहु। कुरान का मिशन ची द कुरान खिदमती द चा मिशन द अल्लाह द कुरान तबलीग व इशाअत वी दा पटोलो की बेहतर पा अल्लाह गरान दी, अल्लाह महबूबान दी, नज़दीकान बंदीगान दी। यो अहल द रसूलुल्लाह दे, द रसूल द यार इताअत द सुन्नत रसूल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल खुशालूलो द पारा द रसूल द पारा अहब्ब सुन्नती वमन अहब्बनी चाची जमा सुन्नत सरा मुहब्बत का द जमा मोहब्बत दे ओ चाची जमा सरा मुहब्बत सरा काना लिकुल्ली नबीन रफीकुन व रफीकी फिल जन्नति उस्मान। रफीकी यानी फिल जन्नति उस्मान। हर चाब प जन्नत की द हर पैगंबर भयो खास मर गरे वी, खास मर गरे निजदे मर गरे बई। जन्नत की वज़मा डेर खासुल खास मर गरे आगा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बई। ज़का उस्मान आगा पैगंबर मर गरे दे, आगा सहाबी दे जो अफ़्फ़ान लीगी चिद मक्की खल्कु पुस्तरगु की दो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द मक्की द खल्कु सर डेर एहसानात। कल ची मक्की त उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रागे कुरैश वर्तवी मंगस्तासु पैगंबर ओ दागर फ़क़ाउला इजाज़त नशु वर्कूली खुदुमरा दा चिता मनी कूली नशुता एहराम तड़ले दे कड़े दे उस्मान ची खकार दे पकार दे बिया उस्मान उम्र वली न कई मौता बे जवाबू न करो। उस्मान न तपूस को हजरत दी उलमाउम दा खबर उकड़ा उम्र खकार दे औ खकार खु पकार दे नुता त ची इजाजत मिलाव शो ता हर सो सहूलत बराबर शो बिया उम्र न के वली पकार दे नु वली न के। आगा जवाब वर कई उम्मत ला पैगाम वर कई नजरिया उड़ांदी कई। वफा द मयार निशानदही कई, तारीफ द इबादत कई। तारीफ दटके याद साता असली लफाजी ना दा जता पयोट की कोयो तारीफ द इबादत कई। उस्मान हुई जमा पनिज इबादत द अल्लाह नुम दे द इताअत द मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत सतवी उस वहीदा खकार दे उदाम खकार दे उदाम खकार दे अगरचे द सुन्नत खिलाफ खुदा खकार दे ना। उस्मान हुई इबादत द अल्लाह जो इताअत द मुस्तफ़ा तवेन। इबादत द अल्लाह जो इताअत द मुस्तफ़ा द उस्मान नजरिया बिहम्दिल्लाह द जमात इशाअत तौहीद व सुन्नत द कारकुनानो नजरिया। नन ची झगड़ा द पदी न दा ची दुआ न न खैरात पदी की जंग नश्ता, जिक्र दी की जंग नश्ता, पदी की झगड़ा नश्ता। झगड़ा द सुन्नत, झगड़ा द शरीयत, झगड़ा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द इताअत पसर दा। मुंगोयु इत्तिबा दई वही इब्तिदा दलते जंग जोड़ दे
دا خود دوکا دا وی دا پنځپیریان دعا نه مني. اے لاس په قرآن دا پنځپیری د پنځپیریانو نوکر خادم دې درته حلفن وی چې دعا نه مني. په ده کې او د امرتسر په هندو کې هیڅ فرق نشته. تیزی خو مې نه ده کړې مفتي صاحب فتوا الجواب الصحیح. دعا نه مني، قرآن نه مني. چې قرآن نه مني کافر دی. ها چې خیرات نه مني دا څنګه مسلمان دی؟ ذکر د الله نه مني، درود پر رسول الله نه مني، دا څنګه مسلمان دی؟ جګړه دعا خیرات کی نه، جګړه سنت بدعت دا. مونږ وایو اطاعت د اتباع د رسول. دی وی کاکا او د بابا او د ماما اتباع او ابتدا کی جګړه ده. راځي د عثمان نظریه واوره نو پاغه عثمان پسې موږ مکروه تحریمی ده. موږ نه رد بدعاتو کوي ذکر نه کیږي. دی قرآن بیانې ذکر نه کیږي، مسئلہ بیانې ذکر نه کیږي. دا جرم دے کنه. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں. جرم خودک کئی دے کر زمانگا جرم خودک کئی دے چې من قرآن طرف تا سنت طرف تا دعوت ورکم. که زه د قرآن او سنت نه خلاف خبره وکم ستا دی د رب په ذات قسمی وی نه مني، او که بلی وکي بیا به هم نه مني. چې هر څومره لوی پیر وي، هر څومره لوی ملا وي، غاټ پټ کې غاټ نوم لوی عہده نی منو د الله او د الله د پیغمبر خلاف د چا نه منو. دغه جرم دی زمونږه، دغه جرم دی. بیا وی دا د اتفاق بنیاد دی. زه په کاکا لالا او بابا تا سره نشم یو کېدی، ستا ځان له کاکا دی. خو په رسول الله یو کېږو ځکه زما ستا د شریکي محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. زه خو د اتفاق خبره کوم، د اختلاف ختمول کوم. ها کته د اتفاق دا نسخه وړاندې کې چې ته حق بیانول پریدا، زما سره په باطلو کې مرګرې شه، د سنت بیان پریدا، بدعاتو کې زما د اتفاق نسخه دا پریدا. ته سنت پریدا بدعات. چلو انصاف ہو کے د چا خبر روغا دا. سنت پریدم، اطاعت د محمد الرسول اللہ پریدم، تا سره مرګرې شم، تا سره رور ولی جوړه کم. نا زټول جهان پرې خودې شم، د محمد الرسول الله لمن نشم پرې خودې. زټول دنیا پرې خودې شم. صحابو د محمد په وفا کې خپل پلاران وجلی دي. د محمد کې چی قربان محمد محبت کې وجلی دي، خپل خزي وجلی دي. ګڼه حدیث په دې موجود، خو خبره به بلې غاړې. راځي نظریه د پنځپیریانو او نظریه د عثمان ابن عفان وګوره. که یوه نه وه دې کې تا ته څه تغییر تبدل بیلتون فرق ښکاره شه، بیا ووایه چې پنځپیریانو پسې مونځ نه کي. او که نه یوه خبره وه بیا کمې فتوی ته په اشاعتیانو لګې، دا فتوه دي په عثمان هم لګي رضی اللہ تعالی عنہ. بھئی عمرہ کا عمرہ خکار دے، عبادت دا اللہ دے، احرام دی تڑلے دے، سفر دی کڑے دے، حرم تا رسیدلی اجازت ملاو شوے دے. ولی نکے سیبا ولی نکے
جواب واورا انا لا نصنع شيئا انا لا نصنع شيئا حتى يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هیڅ عبادت او د دین او د نیکه په نوم نه کوو من هیڅ کار ته عبادت او خکار نه وایو حتی کہ آغا کار اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورپسی منگا اتباعا د امام الانبیاء پا نقش قدم روان شو عبادت دا اللہ کو زکا عبادت دا اللہ نم دے دا اطاعت دا مصطفیٰ داسی چرت کی دیشی چی محمد الرسول اللہ با عمرہ نہ کئی اور داغی غلام عثمان با عمرہ کی نابینا زد بیت اللہ نب مخواڑو ز صفا و مروہ د سعی نب مخواڑو ما د عمرینا قدمین اللہ لزان رسول زکا زما دا نظریہ دا و عقیدہ دا چے عبادت دا اللہ نم دے دے اطاعت دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منگم دا گوائی خکار چی دے پکار آغا خکار چی دے پکار اطاعت دا شریعت و دا سنت دا محمد الرسول اللہ دے جنگ پدی کی ندے جنگ پدی کی ندے چی دا دے یوی منی او جگڑا دادا چی منگوی ہر کار چی دا دین وی ہر کار چی دا اللہ دا رضاوی او دا عبادت وی پاگی کی دا محمد الرسول اللہ اطاعت لازمی ضروری خام خواب کار دے بارحال بار کیف عثمان وفادار دے عثمان وفادار دے عثمان باشعار دے عثمان جان نثار دے عثمان د سنت و د شریعت تابدار دے نلی کل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان دغا وفاداری دغا تابداری دغا اطاعت گزاری دا دا عثمان دا پارا دا محمد الرسول اللہ دا رفاقت فی الجنت سبب گرزی دلے دے اہل اللہ قرآن والا اہل دا رسول اللہ سنت والا دا توحید و سنت قرآن و سنت دعوت اصل کی اللہ تد قرب رسول اللہ تد قرب وسیلہ دا وسیلہ اللہ و دا اللہ رسول تد نزدیکت دا نن بدیش کے رسول دعویدار وی لیکن چی کلا خبر دے اطاعت و دا سنت و دا شریعت راشی بیا اگر مگر لیکن لہذا چونکہ چنانچہ دا دلائل دی دا شیعگان و دا سلوی آیتون دی سعید چی دا کار دا پیغمبر ندے ثابت لیکن سبا دی دا پکے اگر منگاو کو نو مگر سو نقصان چونکہ دا یو خکار دے چنانچہ پکار دے دا آیتون دی دا شیعگانو دا سلوختمی سپارے تاسو خودیش سپاری ویلی کر مخی تا خود تاسو نہیں تلو مخی خود بیدتیان تلی دی دا آیتون آغیل یاد دی دا دلائل دا آغی سر دی چی کلا خبر دا سنت دا اطاعت وی نو دا آیتون دا آغی دلیل دی دا آیتون شاب سوا زمان میشن زمان غرض آغا دے چی اللہ رب العزت خواص لنصیب کڑے دے لتو ناس
ڈانگ تو کلی مسئلہ سرگن کا ظاہر کا دغه مشن دی آیت کیم قرآن ذکر کی الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. گورے دا ډیر لوی شان، ډیر لوی مقام، ډیر عظمتونو، منقبتونو، صفتونو، برکتونو کتاب دے. کتاب لوی بولی نہیں چی انزلناہو رب العالمین فرمائی ما نازل کڑے دے لوی بولی نہیں الیکا اے سروری کونین خاتم النبیین تا تمی رالی گلے دے، تا تمی نازل کڑے دے. لوی بولی نہیں چی لوی مقصد لری لتخرج الناس من الظلمات الى النور. غرضی دادے، مقصدی دادے، مشن دادے چی خلق د تیرون رنا پلرو باسے، خلق د تیرون رنا پلرو باسے د دی د رب پی حکم سرا او د رب مرز سرا. ننچی مولانا سیب نجیب اللہ او دا غی رفقا او دا غی دا ساتزا او دا غی دا ہم نوا پدی علاقہ او پدی وطن او پدی کلی کی دا محنتونا کئی امدید پارے کئی چی دا معاشری دا تیاری ختمی شی، رناگانی دا قرآن خوری شی. دا تور تم پدی قوم باندی اغا زمانہ دا تیارو دا جہالت اللہ ختم کی اور د تیارو دا شپا درنا په سبا کی بدل شي. نن داغي نمونه وګوره، نن داغي دلیل وګوره چې ستاسو دی بچو د الله قرآن وی اور مفتی سے محترم ختم د قرآن ورتو کا. کتنی بڑی بات ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحمید. نو خیستہ کار دے ہوا ہے، خیستہ کار دے نو پکار دے، پکار دے نو چی پکار دے نو سوک سوک بے کئی. ماشاءاللہ. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تا گواشا 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 ستا بندگانو ستا پکور کی وعدہ وکړه دا ستا د قرآن نوکری دا خکار ده. دا ستا بندگان تیارون رانا تر ایستل دا خکار ده نو پکار ده. خکار کون کو تخ خلق وی او د خو خلقو بد ویون کو تا بد خلق وی. دا ټول دنیا که د قرآن د دې نوکرانو بد وی منی با اے دی دعا نه منی، کله به دی خیرات نه منی، دی اولیاء نه منی، دی کرامات نه منی. منی با منگ هر سمنو د الله او د الله د رسول خلاف نه منو. بدعات، خرافات، موضوعات، واهیات، رسومات، رواجات نه منو. ہاں د خو خلقو مرګري سو کی خلقی مرګرتیا وکوي. دې مدرسې په کامیابولو کې د قرآن په دې درسونو کې د دې عالمانو د قرآن د نوکرانو ملاتړ به جوړېږي. الله مو دنیا او آخرت خسته خسته کار، خسته لار، خسته خلقو سره مو الله حشر وکا. خو ګوره دا یاد کې دی کارنا دی لارې نه خسته لاره بله نشته. کم کار او کم لاره چې د پیغمبرانو دی نه ښه کار بل نشته.
راځي چې ملاتړ شو او مټي شو د دې عالمانو مدرسو سره تعاون وکړو د چا د پیسو وسی پیسې ورکړي که د چا د پیسو وس نه د مټو مرسته وکړي که د چا د هغې طاقت نه اسی دعا کولی شي مدارسو لا اهل مدارسو لا قرآن نوکرانو لا د دین خادمانو لا حق پرستو عالمانو لا دعا کولی شي خرچه خو پې نه راځي دعاګانې کوئ مینه ورسره کوئ بچی راولیږئ مدرسو ته بچی راولیږئ د قرآن درسونو لا خپله کښېنئ موږ له پیسه ټکه مه راکوئ راشئ خپلې جولۍ د قرآن د ملغلرو نه ډکې خپلو کورونو ته یوسئ خپل کورونه خپل نسلونه خپل دواړه جهانونه پې کامیاب او آباد کړئ دا دعوت دی موږ نه ووټ غواړو نه نوټ غواړو بس خپله اصلاح او عقیده او هدایت غواړو ستا هم دقسې غواړو نو الله دې د مولانا صاحب دا سعی دا خواره دا محنتونه د ټولو علماو سره الله قبول کړي او الله د دې خاص رات په دې علاقه مرتب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم